अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद कोम तासु बा खैरियत सरे वई। स्टूडेंट्स, मोंग बा चैप्टर रेस्पिरेशन नन लेक्चर नंबर 5 बांदे खबरी को और लेक्चर नंबर 5 मा पो दो सब टॉपिक्स की डिवाइड करे दे। यो टॉपिक दे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी और बिल मोंग सरे दे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिटेल सरे बा डिस्कस को तासु चूंकि द सेकंड ईयर कोर्स थे और द सेकंड ईयर बायोलॉजी दा نو موږ به دومره ډیف تم نه ځو بلکې چې کوم زموږ د کورس مطابق ډسکشن دی په هغې باندې به خبرې کوو. کلیر ده؟ ولې لنګ والیوم اینډ کیپیسټیز ساده الفاظو کې موږ دا وایو چې دا پیپړې زموږ کومې دي که نه دا کوم لنګس چې زموږ دي دا لنګس بیلون دی او په دې بیلون کې دننه خپل یو والیوم دی، یو خپله ایریا ده پکې او هغه ایریا کې به یو خاص مقدار سره هوا یا ګیسز جمع کیږي. نو چې څومره د لنګز د بیلون شیپ دی نو هغه شیپ په موږ سره والیوم هم هغه رنګې پوزیس کوي. نو موږ وایو ساده الفاظو کې شاګردانو ته چې کله موږ وایو چې کله په لنګز کې په دې واړه لنګز کې او په دې واړه لنګز کې څومره ټوټل هوا یا گیسز یا اکسیجن یا کاربن ډای اکساید رالی او راجمع شو او دا پوناقی چې کومې دي دا فل کړلې دا ډکې کړلې هغې ته موږ وایو لنګ والیوم یا کیپیسټي. بیا درته وایم څومره چې زموږ د لنګز د جذب کېدو د هوا د جذب کېدو مقدار دی، یو طرف نه پکې اکسیجن او د بل طرف نه پکې کاربن ډای اکساید او دا غباري وپړسیږي او په دې کې څومره اکسیجن په اټ ا ټایم رالی هغې ته موږ وایو لنګ والیوم یا کیپیسټي. تاسو وګورئ د ټوټل والیوم اف ایر، د ایر نه مراد دلته دی ګیسز. ایر ټکي چې زه کوم ځای کې دلته لیکم د هغې نه مراد دی ګیسز او دوه ګیسز به موږ په هیومن کې وایو، یو به اکسیجن ګیس او بل به کاربن ډای اکساید ګیس وي. دې باندې کنسپټ کلیر کړئ. The total volume of air which can be taken into the lungs یعنی وی په لنګس کې چې څومره ګیسز رالل راجمع شو یا اکوپای شولو هغې ته موږ وایو لنګ والیوم یا لنګ کیپیسټي. بل ډیفینیشن کې هم موږ ماشومانو ته دا وایو چې the individual volume of air contained in the lungs یعنی په لنګس کې چې څومره د ګیسز سپیس دی هغه سپیس ونیول شو او هغه فل شو هغې ته موږ وایو لنګ والیوم. نو د یو هیلتي پرسن د یو اډلټ پرسن هیلتي پرسن چې د بیمارونو بالکل صفا وي او هغه ته ریسپایریټري ډس آرډر نه وي نو هغه کې به 15 والا د 5.5 لیټره پورې چې کوم دی ګیسز راځي، یعنی دلته به څومره زیوی 5.5 لیټر او بعضی کتابونو لیکلی دي 5 لیټر. کلیر شو؟ اوس دا چې کوم لنګ والیوم دی دا لنګ والیوم داسې نه دي دا په ظاهره باندې موږ خبرې کوو چې یاره 15 لیټره یا په باندې 15 لیټره دغه خبره موږ کوو، خو نه دا چې کوم 15 دي یا دا 5.5 دي دا موږ ډسکرایب کړي په مختلف فیزز کې موږ ډسکرایب کړي دي. د ډیفرنٹ فیزز دي، د ډیفرنٹ فیزز نه موږ دا ویلیو راوباسو. هغه کې اولنی ویلیو چې کوم دا اولنی والیوم چې کوم دا والیوم مختلف قسمونه دي هغه ته وی ټایډل والیوم، یو ته وی کمپلیمنټل والیوم، یو ته وی ریزیډوال والیوم او بیا موږ د وایټل کیپیسټي خبره کوو. صحیح شلو؟ ټایډل والیوم څه ته وی؟ ټایډل والیوم د والیوم اف ګیس انسپایر یعنی مطلب انهیل کول اکسیجن، ایکسپایر کاربن ډای اکساید بهر ته ایستل ډیورینګ ریسټ فار بریث. لکه لیټ سپوز تاسو ما وینئ زه په ریسټ حالت کې یم، زه په ریسټ حالت کې یم دې وخت کې نو زه پر بریث په یو ساه کې چې په ریسټ حالت کې څومره اکسیجن دننه کو او یا مې څومره کاربن ډای اکساید رابار کو. دقه والیوم چې کوم جوړیږي د دې په ریزلټ کې د انسپایر ایکسپایر کنډیشن کې پر ریسټ حالت کې چې کوم جوړیږي هغه برابر دی 0.5 لیټر یعنی 500 ml برابر. کنسپټ کلیئر دی کنه؟ پر ریسټ حالت کې ښه چې ته بالکل ساکن یې. اوس که تاسو وګورئ نو دا موږ ریپرزینټ کوو په ټي وي باندې ریپرزینټ کوو. ټایډل والیوم از ریپرزینټډ بای ټي وي. کله چې ته په ریسټ حالت کې او ته ساه واخلې
او فر برید کې ته څومره اکسیجن یوسې او فر برید کې ته څومره کاربن ډای اکساید بار ته وباسې نو هغه به برابر وي د 0.5 لیټر یا د 500 ایم ایل ځکه چې په یو لیټر کې 1000 ایم ایل وي نو په نیم لیټر کې به 500 ایم ایل راځي. کلیر ده؟ تاسو دلته وګورئ نو بل موږ سره کمپلیمنټل والیوم دی. کمپلیمنټل والیوم هم هغه سیز دی خو چې کله ته ایکسرسایز کې تا مسلز باندې فورس لګولې دی تا اے ټي پی انرژي خرج کړې ده نو چې دا اے ټي پی انرژي خرج کړي نو الټیمیټلی ستا په سیلز کې به سیلولر ریسپایریشن زیات کیږي دای په رزلټ کې به کاربن ډای اکساید ګیس هم زیات جوړیږي چې کله کاربن ډای اکساید ګیس زیات جوړیږي او اے ټي پی ډیر خرج کیږي نو د بهر نه به اکسیجن هم زیات ضرورت وي نو the amount of gas here inspired and expired during strenuous یا maximum exercise کله چې یو کس exercise کوي جوګینګ کوي منډه وهي جیم کوي او هغه سا اخلي او سا بهر تفریدي هغه انسپایر کوي او هغه ایکسپایر کوي نو هغه دوران کې به د لنګز کې والیوم څومره جوړیږي 3 لیټر یا 3.5 لیټر ځکه چې دا کومه ریشو چې کومه ده کنه دا 5 یا 5.5 دا ریشو ویریبিলিټی څه د وجه راځي د کمپلیمنټل والیوم په وجه باندې راځي ځکه چې د هر انسان د ایکسرسایز strength بدل وي بعضی به heavy exercise کوي بعضی به light exercise کوي نو د کې بیا هغه variability راځي د دې په وجه باندې بیا ټوټل لنګ والیوم چې هم سره راځي changes راځي کلیر ده دا میا څه ته اوس residual volume څه ته وي ار وی والیوم دا هغه والیوم دی چې کله یو کس میکسیمم ایکسپایریشن کی میکسیمم ایکسپایریشن یعنی بار بار कार्बन डाइऑक्साइड लॉस की मैक्सिमम लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सपायरेशन की او د اغه نه بعد بلنګ سی کم والیوم پاتې شي هغه برابر وي جسو 1.5 لیټر یعنی یو کس ته او هغه لګیا دی کانستنټلی سا وباسي بهر ته کاربن ډای اکساید لوس کوي د هغه نه بعد چې کوم والیوم پاتې شي هغه برابر دی 1.5 لیټر کلیر ده نو یو ټایډل والیوم یو کمپلیمنټل والیوم دی او بل ریزیډوال والیوم دی چې موږ دا ریپرزینټ کو په ار وی باندې او دا موږ په سی وی باندې اوس وایټل کیپیسټی څه دا وایي وایټل کیپیسټی دی دا وایي کنه the maximum amount of gas yani carbon dioxide or oxygen that can be expire after maximum expiration no it's mean چې کله موږ وایو چې را تا expiration وکړو نو په expiration کې تا څومره maximum expiration د residual volume دا ویلي موږ وباسو په residual volume کې تا maximum expiration وکړو maximum expiration کې په لنګس کې 1.5 لیټر پاتې شولا نو اوس څومره لاس شولا هغه چې څومره لاس شولا هغه څومره ریموو شول د لنګز نه هغه ته ویل شي وایټل کیپیسټی ایکسپایر مطلب ریموول ایکسهلیشن هغه برابر وي د 4 لیټر که ان کیس دا ویلیو 5 لیټر وي 5 لیټر وي نو یاد وساتئ چې دا بیا 1 لیټر وي او دا بیا 4 لیټر وي صحیح شو لو کنه دی باندې ځان پوهه کوي دا د زال اباوت ګیس والیوم نو دا موږ ټوټل لنګ کیپیسټی یا ټوټل لنګ والیوم څنګه وباسو دا ویلیو موږ څنګه وباسو د دې ویلیو لپاره فارموله دا ده چې موږ به ریزیډوال والیوم راواخلو ورسره به جمع کو ټایډل والیوم او ورسره به جمع کو کمپلیمنټل والیوم لکه تاسو ګورئ په خپل باندې ریزیډوال والیوم برابر دی د 1.5 لیټر ټایډل والیوم برابر دی د 0.5 لیټر او کمپلیمنټل والیوم برابر دی د 3 لیټر واخلا نو ته راجمع کا 1.5 او 5 نو دا برابر شو د 2 او دا شو 3 نو دا راځي مو سره 5 لیټر دا راځي مو سره 5 لیټر خو که ان کیس دا ویلیو زو 0.5 کما دا ویلیو که 0.5 کم نو دا بیا مو سره راځي 5.5 پر راځي دا تاسو ته ویل چې دا چې کوم ایکسرسایز دی دا چې کوم ټوټل لنګ والیوم ویلیو چینج راځي دا د کمپلیمنټل والیوم د وجه راځي چې بعض خلک په لایټ ایکسرسایز اخلي بعضی با او هیوی ایکسرسایز اخلي نو دا د لنګ والیوم او د کیپیسټی حواله سره مونږه ډسکشن وکړو کلیر ده اوس موږ سره یو بل سب ټاپک دی that is called the mechanism of respiration یعنی مطلب breathing د ساه اغستل دی مونږ وایو کنه چې مونږه چې ژوندۍ نو په ساه اغستو باندې ژوندۍ نو کله زموږ په مړی باندې چا لاس کې خوستو زموږ نه بیا ساه ختم شي زموږ د بریثینګ یا میکانیزم اف بریثینګ چې کوم دی یا ریسپایریشن هغه به بلاک شي صحیح ده mechanism of respiration simply it is the process of breathing ساه اغستو والا
چې کوم پروسس دی هغه ته مونږه ریسپایریشن میکانیزم وایو او دې کې مینلی 2 سټیپس انوالو دا خو د یو لوور کلاس ماشوم ته پته ده یو انسپایریشن دی او بل څه دی ایکسپایریشن دی سمپلی انسپایریشن ویل شي اکسیجن د نکول ته انهلیشن ته او ایکسپایریشن ویل شي کاربن ډای اکساید ریموول ته یعنی ایکسهلیشن ته ویل دي اوس دا یاد وساتئ چې دا کیږي څنګه دا یو فزیکل پروسس دی دا پروسس چې کوم دی دا بریثینګ نو دې لپاره زه ماشومان ته دا خبره کوم چې دا یو فزیکل پروسس دی جسمانی پروسس دی او په دې فزیکل پروسس کې به همیشه زموږ د باډي چې کوم مسلز دي هغه به کار کوي مسلز به کار کوي اوس څو قسمه مسلز به کار کوي ملټیپل مسلز دي ملټیپل مسل دا دي چې سم مسلز هغه ته ویل شي اکسسری مسلز ستا د فیس مسل ستا د نیک مسل ستا د شولډر مسلز ستا د ابډومن مسلز هغه هم پکې کار کوي هغه ته ویل شي اکسسری مسل کله سپوز سا اخلم کنه تاسو ګورئ زما دا مسل چې کوم دي کنټریکټ کیږي او ریلیکس کیږي ګورئ ښا نو څومره چې نیک مسل دي او فیشل مسل دي ته وایي اکسسری مسلز خو چې کوم مین دوه مسلز دي وایټل مسلز هغه مسلز پورا بریثینګ انسپایریشن او ایکسپایریشن کنټرول کوي هغه دوه قسمه دي هغه دوه قسمه تاسو وګورئ کوم مسلز دي دلته تاسو سره ډایګرام کې شو کوم تاسو وګورئ تاسو چې کوم ډایګرام کې دا بلیکش لاینز کاری this is called ribs دا ribs دي صحیح شلو په دې ribs کې دنه چې تاسو کوم دا structures کاری this is called lungs نو تاسو ګورئ یو ریب دا بل ریب دا بل ریب دا یو ریب دا بل ریب دا دې باندې تاسو ګول ځان پوهه کوي چې د یو ریبس او د بل ریبس په منځ کې مسلز لګېدلي دي مضبوطي مسلز لګېدلي دي د یو ریب او د بل ریب په منځ کې مسلز دي دیٹ مسل از کالډ انټرکوسټل مسلز نو انټرکوسټل مسل کې د ایم سی کیوز کې تاسو کې چې دې پوزیشن څه دی دا به تاسو ملاویږي پر ریب کېج کې د دوه ریبس په منځ کې وځي په ځای واسي موجود وي دیٹ از کالډ د انټرکوسټل مسل نو یو وایټل مسل چې کوم کنټراکشن او ریلیکسیشن کوي انهلیشن او ایکسهلیشن کې هیلپ کوي هغه انټرکوسټل مسل دی یو علاوه دینه علاوه یو بل مسل دا چې هغه مسل تاسو وګورئ د ریب کېج په لور سایډ باندې پرته ده چې هغه چیسټ کیویټي دنه چې دا چجو زمونږ چجو چې کوم لاندې کیویټي جوړ کړی دا هغه ته چیسټ کیویټي ویل شي چې کوم کې لنګز او هارت پروت دی یو لاندې دي چې ابډومن کیویټي چې کوم کې ډایجسټیو سیستم پروت دی نو یو مسل دا او هغه مسل ته ویل شي ډایافرام مسل this called the diaphragm muscle دلته یو مسل موجود ده هغه مسل ته ویل شي ډایافرام مسل نو دا دوه مین مسلز دي دا دوه مین مسل دي او د دې دوه مین مسل کار دی ایکسهلیشن کول او انهلیشن کول ډایافرام مسل کلیر ده ٹھیک ده سر دوه مین مسلز انوالو یو انټرکوسټل مسل انوالو یو ډایافرام مسل انوالو ده په راټولولو کې او په کولاوهلو کې چې کله راټولېږي او کولاویږي نو څه کېږي انسپایریشن انهلیشن اکسیجن بدن نه ځي لنګس ته او ایکسپایریشن کاربن ډای اکساید به بهر ته وځي اکچوال کې اوس دا پروسس کېږي څنګه دا خو تاسو وایي چې سر بس اکسیجن بهر کول دي او کاربن ډای اکساید سوري اکسیجن د دننه کول او کاربن ډای اکساید ویستل دي دا خو جرنل یو خبره شوله خو دا کېږي څنګه د انسپایریشن کې کوم ایونټس انوالو دي کوم کارونه کېږي او په ایکسپایریشن کې کوم کارونه کېږي اول د دغه پروسس کوم اول د دغه انسپایریشن کوم انسپایریشن ته وکړي دی ښه انسپایریشن چې کله مونږه سا اخلو ګورئ ښه اکسیجن هم دننه کو چې دننه کو نو زمونږ د انټرکوسټل مسل سره څه وشو زمونږ د ډایافرام مسل سره څه وشو زمونږ په چیسټ کیویټي کې والیوم څنګه شو زمونږ په لنګس کې دننه پریشر څنګه شو په دې باندې خبرې کوم ټیک کلیئر ده دې خو ګورئ کله چې تاسو د بهر نه اکسیجن دننه بوزي ټریکیا د ټریکیا نه بیا لاندې لنګس ته دادی تاسو ګورئ د لنګس ته چې کله اکسیجن رانه وځي نو چې کله لنګس ته اکسیجن رانه نه وته نو دې دوران کې څه چلو شو دې دوران کې یو خبره یاد ساتئ چې دا کم انټرکوسټل مسلز دي کنه په دې ریبس کې چې کومې لګېدلې انټرکوسټل مسلز دا او دا دې فارم کې پرتی وي نو دا داسې کنټریکټ شي په سا اغوستو کې ګورئ ښه ته چې کله سا اخلم نو دا کنټریکټ شي ګورئ نو مونږ لیکو چې د انټرکوسټل مسل ان ریبس کنټراکټډ نو چې کله انټرکوسټل مسل کنټراکټ شي کنه دا به داسې شي او دا به داسې شي دا ریبس نه دا ریبس بلک بره لاړ شي داسې دا به داسې بره لاړ شي او دې خوا به وځي نو چې بره لاړ شي نو هغې ته مونږ او اپورډ وایو او چې داسې کولاو شي ډایمنشن کې هغې ته مونږ آوټورډ وایو لکه فور ایگزامپل ما ته ګورئ
زما د ریبس ته ګوري د وخت زه ریلیکس حالت کې ما کله چې زه ساه اخلم انسپایریشن کوم نو زما دا چجي چې کومې دا به لږ اپورډ لاړې شي بره لاړې شي او داسې به اوزي لیفټ سایډ او رائټ سایډ ته به اوزي صحیح شو دا د کنټراکشن اف انټرکوسټل مسل دی تاسو ګورئ کنه او زما دی چست ته ګوري دا به بره لاړ شي بره لاړ شي اټس مین چې انټرکوسټل مسل کنټراکټ شو او ریبکیج دیکه کو لیفټ سایډ ته او رائټ سایډ ته تاسو ګورئ زه نارمل حالت کې ما بیا ګورئ ها تاسو چست ته ګورئ زما دا کیس وشو چې څنګه دا کیس وشو نو د دې سره سره لاندې چې دا کومه ډایفرام مسل ده د ډایفرام مسل هم کنټراکټ شوله چې ډایفرام مسل څنګه کنټراکټ شوله دا ډایفرام مسل ډاونورډ لاړه شي ښکته لاړه شي ښکته لاړه شي ډاونورډ لاړه شي ښکته لاړه شي داسې دې ډایرکشن کې لاړه شي تاسو ګورئ دې ډایرکشن کې لاړه شي چې ډایفرام مسل څنګه کنټراکټ شي نو هغه ښکته لاړه شي نو چې انټرکوسټل مسل کنټراکټ شو ریبس بره لاړل او دې طرف ته او دې طرف ته لاړل او ډایفرام مسل کنټراکټ شوله ښکته لاړه دې ډایرکشن کې لاړه لکه داسې لاړه ګورئ تاسو ګورئ ښکته تلو ته دې ډایرکشن کې ډایفرام مسل دې فارم کې موجود وي چې کله موږ ساه اخلو دا داسې لاړه شي داسې لاړه شي داسې لاړه شي کلیر ده صحیح شولو نو د دې د وجې څه کارونه وشي د دې د وجې دا چې کوم لنګز دي لنګز دا لنګز ایکسپینډډ شي دا کولاو شي لکه پوڼقۍ چې موږ هوا ورکو او پوڼقۍ وپړسېږي نو لنګز ایکسپینډډ شي لنګز کولاو شي چې کولاو شي تاسو په خپله ګورئ چې دننه کومه چیسټ کیویټي ده د چجو نه ښکته چې کومه چیسټ کیویټي ده د سینې چې کوم دننه خالي سپیس دی خالي سپیس کې چې کوم والیوم دی هغه انکریز شي چې ساه موږ اخلو که نه چې ساه اخلو چې کله ریبکیج بره لاړ شي صحیح ده او خور شي نو دننه والیوم څه شي الټیمیټلی سیوا کېږي نه سیوا کېږي د کمرې یو دیوال او بل دیوال زه راکاږم دې طرف ته نو چې کمرې یو دیوال او دې پوزیشن کې زه راکاږم دې طرف ته اوټورډ لاړ شي دیوالونه اوټورډ لاړ شي نو دننه الټیمیټلی والیوم څه شي هغه انکریز شي چې والیوم انکریز شي د والیوم د انکریز کېدو په وجه باندې چې کوم په لنګس کې پریشر دی د ګیسز چې کوم پریشر دی هغه ته وایي انټرا پلمونري پریشر هغه به ډیکریز شي الټیمیټلی خبره تاسو به په کیمستري کې بوایلز لا او چارلز لا ویلي ته pressure او د والیوم ریلیشن هم ډسکس کړی یو نو موږ وایو چې کله والیوم انکریز شو نو پریشر به څه شي ډیکریز به شي چې پریشر ډیکریز شي نو د بهر نه به په زور باندې اکسیجن چېرته راننوځي لنګس ته به راننوځي نو فاینلی د ایر اکسیجن رش into the lung from the outer atmosphere نو یاد ساتئ چې تاسو نو سبا ته پوښتنه کې چې کله انسپایریشن کېږي د انسپایریشن لپاره به کوم پروسس کېږي وای چې کوم پر ریبکیج کې چې کوم انټرکوسټل مسل دی ابا کنټرول کېږي هغه د وجه به ریبس بره لاړې شي او یو طرف ته او بل طرف ته ولاړ شي د هغې د وجې به دننه چې کوم والیوم دی په چیسټ کیویټي کې هغه به سیوا شي نو چې سیوا شي نو لاندې نه به ډایفرام هم کنټرکټ شي ډایفرام به ښکته لاړ شي نو دا لنګز به کولاو شي چې لنګز کولاو شي نو چیسټ کیویټي کې به والیوم انکریز شي او په لنګز کې به پریشر ډیکریز شي نو اکسیجن به راننوځي کلیر ده د دې بالکل الټا موږ سره څوک دی ایکسپایریشن دی ایکسهلیشن دی په ایکسپایریشن کې هلته به کنټرکشن اف انټرکوسټل مسل کېدو دلته به انټرکوسټل مسل څه شي په ریبس په منځ کې چې کوم انټرکوسټل مسلز لګېدلي دي دلته دې فارم کې دلته به انټرکوسټل مسل کولاو شي چې انټرکوسټل مسل کولاو شي نو ریبس به کوم خوا لاړې شي ډاونورډ به لاړې شي مخ دلته داسې تللی وي اوس په ایکسپایریشن یا ایکسهلیشن کې به واپس ښکته راشي او د دې ځای کې وي دلته به رادن نشي نو رادن نه کېدو ته ویلی شي انورډ او ښکته تلو ته ویلی شي ډاونورډ ورسره به چې کومه ډایفرام مسل دا به ریلیکس شي چې څنګه ریلیکس شي نو بره به لاړه شي چې بره لاړه شي نو هغه به ډوم شیپ جوړېږي داسې هغه به داسې ډوم شیپ جوړېږي ډوم شیپ نو دلته مور ډوم شیپ جوړېږي د ډایفرام مسل او دلته به لیس ډوم شیپ جوړېږي دلته به ډایفرام مسل پوزیشن داسې شي چې څنګه داسې شي نو د دې د وجې بس چلو شي تاسو پته شته دا کوم لنګز دا به ریکایل شي دا لنګز به شرینک شي راټولې به شي داسې ځکه د بر نه پې د ریب زور رالی د انټرکوسټل مسل زور پې رالی او د لاندې نه پې د ډایفرام مسل زور رالی نو دا به لنګز به شرینک شي ریکایل به شي چې ریکایل شي نو د ریکایل په وجه باندې به په خپله وګورئ ګورئ ښه ماته ګوره ما ساه اخیستې ده دې وخت کې چیسټ والیوم انکریز دی لنګس کې پریشر ډیکریز دی او اوس یکدم زه ساه پرېږدم ایکسهلیشن کوم ایکسپایریشن کوم نو کیسه به الټه شي ګورئ دې وخت کې به انټرکوسټل مسل واپس ریلیکس شي ګورئ ښه چست په ښکته لاړه شي
د شډونه برانه نه وځي چې رانه نه وځي نو چست کې به چې کله والیوم ډیکریز شي نو په لنګس کې به پریشر انکریز شي پریشر انکریز شي دا په ځل کې به کاربن ډای اکساید شي بار ته ګوره ها کلیر دا دا پوینټ ځان سره نوٹ کړئ نو د لنګز ریکایل اینڈ شرینک چا په وجه باندې د ډایفرام مسل ریلیکس او د انټرکوسل مسل ریلیکسیشن په وجه باندې چې کوم توریسیک کیویټي د هغه والیوم به ډیکریز شي دا نه والیوم ډیکریز ځکه چې ریب کې اجرا ټول شي راغون شي لاندې نو ډایفرام بر لاړ شي نو انټراپلمونري پریشر انټراپلمونري لنګز کې چې کوم دنه پریشر دی اب انکریز شي چې کله والیوم ډیکریز شي او پریشر انکریز شي نو کاربن ډای اکساید به رش آؤٹ کیږي د سنا د لنګز نه اوټر انوایرنمنت کلیر دا آسان کنسپټ دی بیسیک کنسپټ خو یو خبر یاد ساتئ چې دا کم انسپایریشن دی کنه ګوره دې ته به اکټیو پروسس ویل شي ها اکټیو پروسس ځکه چې په دې کې څه کیږي د لپاره ATP یوز کیږي مسل پکې څه کوي کنټراکشن کې او په کنټراکشن کې ATP یوز کیږي دا اکټیو پروسس دی او چې کوم ایکسپایریشن دی نو دې ایکسپایریشن ته موږ پیسیو پروسس وایو ځکه پیسیو پروسس وایو چې په دې کې مسل ریلیکس کیږي او لنګس چې کوم دی هغه کې ریکوایلینګ او شرینک راځي هغه لپاره دومره انرژي نی پکاره کانسپټ کلیر دی او یو خبره یاد ساتئ چې دا اتوماتیک پروسس دی ها اتوماتیک دا څه د موږ سره دا انولنټری پروسس دی تی ولنټری کولې شي په د لیکټین لپاره او هغه ستاسو لپاره نقصان دی هغه ستاسو لپاره هارمفul دی clear da so this is about the today lecture inshallah in the coming lecture we will discuss about the oxygen and carbon dioxide transportation jazakallah